د چیمپئن ټرافي میټینګ یو ځل بیا نن ډیلی شو کینسل شو لا پته نه لګي چې دوباره به کله میټینګ په دې باندې کیږي آیا په پاکستان کې به 2025 چیمپئن ټرافي کیږي او کبه نه کیږي غټ یو سوال په ذهنونو کې دا خدا خبره کنفرم ده چې نن کوم میټینګ کېدو والا هغه کینسل شو پرون په دې باندې یو میټینګ شو خو جست 15 منټ لپاره دغه میټینګ شو او هغه هم بیا کینسل شو پاکستان محسن نقوی بالکل په خپل خبره باندې دغه شانته کې مضبوط ولاړ دی او هغه وایي چې چیمپئن ټرافي کیږي نو دا به کیږي پاکستان کې ځکه چې پاکستان د دې خبره حقدار دی نمبر دازل د پاکستان دی او پاکستان هایبرید ماډل بالکل نه مني چې هغه غني په بل ځکه لاړ شي میچونه وکي د انډیا سره کرازي انډیا نو پاکستان ته دی راشي او کنم راضي اړول راضي دي هم نه خو چون کې چې آی سی سی ته ډېر زیات غټ مسله جوړه شوې ده او آی سی سی په دې کې ډېر زیات ګیر دی دریم غړي کردار پکې آی سی سی نباوي او آی سی سی دا سوچ کوي چې راکه د پاکستان او د انډیا ترمنځ میچونه نه کیږي نو هغه شان بزنس نه کیږي هغه شان کې پیسې نه ګټل کیږي کله پاکستان او د انډیا ترمنځ میچونه کیږي نو په دې کې د آی سی سی ډېر زیات غټه فائدہ ده په دې کې د سپانسرز والا ډېر زیات غټه فائدہ ده او په دې کې پیسې ډېر زیات جنریټ کیږي نو دغه په وجه باندې آی سی سی دا هم نه غواړي دا کول هم نشي چې بس ټیک د مرزي یا مطلب نه دی کیږي خیر دی پاکستان هم ډیر زیات غټي خبرې په دې باندې کړې دي او هغه مرته خبره کوي پاکستان کرکټ بورډ چې کوم چیرمن دی محسن نقوی د انډیا جیشه دغه میټینګ لپاره ډیر زیات مخ کې تللی د دې لپاره چې خلک د کرکټ بورډ چې کوم کسان دي او کوم ټیمونه چې په دې چیمپئن ټرافي کې حصہ اخلي چې هغه کنوینس کې او په خپل سایډ باندې کې ځکه چې د خبره په ګدام روانه چې ووټینګ بکیږي چې د کم ملک لپاره ووټینګ ډیر زیات رااله نو دغه لپاره هغه ملک کې بیا هوسټینګ کېږي یا به د هایبرید ماډل سره ځي دا خبرې پکې هم اوریدل کېږي چې د انډیا کرکټ بورډ ساين پاکستان ته د ډیر زیات پیسو افر شوی دی چې دا درواخله خو د هایبرید ماډل سره زموږ سره شه دا خبره پکې هم کېږي چې آی سی سی والا ته پاکستان کرکټ بورډ دا خبره کوي بلکې آی سی سی پاکستان کرکټ بورډ ته دا خبره کوي او ریکوست ورته کوي منت ورته کوي چې تاسو لمنګ یو ډیل درکو ډیل دا دی چې د 2025 نه والا تر د 2040 پورې به 15 غټ ایونټس د آی سی سی د تاسو لا په دغه ځکه درکوم په پاکستان کې به درکوم نو دا ډیره زیاته عجیبه مونږ ته خبره ده چې تل د یو ایونټ نشه منلې نو بل د کې څنګه دا ته 15 ایونټس د پاکستان د لپاره ورکې خدا خو خلکو خبرې دی افغاني ورته وایي کار ورته وایي خو خبره دلته کې اصل کې امپورټنت دا ده چې انډیا والا هم په خپل ضد باندې ولاړ دي هغه هم پاکستان ته راتل نه غواړي کله هغه یو خبره کوي کله بل خبره کوي دا میټینګ چې کوم کینسل شو د دې شاته ریزن دا دی چې انډیا اوس په دې سوچ کوي چې موږ بل څه الټرنیټیو لار وګورو او یو داسې طریقه اختیار کړو چې پاکستان کې مطلب په طریقه باندې پاکستان نه د هایبرید ماډل سره موږ لاړ شو پاکستان ته انډیا کرکټ ټیم لاړ نشي نو دې سوچ د لپاره یو مهلت اتواغستو د آی سی سی نه وغي غواړي چې موږ په دې باندې پورا نور هم سوچ وکړو خو پاکستان هم په خپل فیصله باندې ولاړ او واقعا چې دا د پاکستان حق کیږي لکه هر قسم خبر یو طرف ته خدای د پاکستان حق کیږي چې پاکستان نمبر دی ازل چیمپئن ټرافي ولته کې هوسټ کیږي هم ځکه پر روان وخت کې کچرته کې پاکستان هایبرید ماډل قبول نکو او د پاکستان د چیمپئن ټرافي واغسه شو نو پاکستان بس چل کوي چې هغه بیا روان وخت کې څه قسم لوبي د انډیا سره نه کوي او په دې کې آی سی سی والا ته ډیر زیات غټ نقصان دی په دې کې مسله جوړیږي آی سی سی والا ته او آی سی سی والا چرته هم نه غواړي چې انډیا او د پاکستان میچونه جدا کړي پاکستان صفه خبره کړې ده چې موږ بر روان وخت کې چرته هم کرکټ بیا د انډیا سره نه کوو چرته کې د هایبرید ماډل سره تاسو لاړې او تاسو په موږ باندې ایکسپټ کو یا د چکم ټرافي هوسټینګ دی د پاکستان نه واغستو نو ډېر زیات خبرې دي نیکسټ چکم را روان میټینګ دی دغه لپاره انتظار وکړئ تاسو په خیال سره چې آیا پاکستان کې د چیمپئن ټرافي هوسټ او کنه هغه سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملایو کې نو ویډیو کې تر هغه مال کې اجازه الله فمان